زما قیصر خان نوم دی او دلته په دې میډل سکول صافی آباد کې ډېر ماسټر په پوسټ باندې یم. د دې علاقې سره مې تعلق دی. مشران هم د 1902 نه دلته راغلي دي او زمونږ انحصار او کرکیله باندې زمونږ انحصار دی او دلته چې څومره دا جایداد دی نو دا زمونږ د دې جلاله د مشرانو د شیر بهادر خان ایډوکیټ سرتاج خان طارق عثمانزی دا د هغوی پراپرټي ده او مونږ مازدیګر چې کله داسې مخکې به مونږ دلته کبډي کولې خو هغې کې به شرونه او جګړې کېدې نو اوس خلکو ځان له ټریکونه جوړ کړل او مونږ هم ځان له یو ټریک جوړ کړو ور مازدیګر دلته دوی یو پیشنګ هټ جوړ کړی دی مزیدار د میانو فارم دی او هغې ته راغلي یو او دلته خپل واک هم وکړو چکر هم ولګو مازدیګر مونځ هم وکړو. روریا خبره داسې ده دلته به ډېر زیات ښکلي فصلونه کېدل د خانانو په وخت کې د مشرانو په وخت کې خو بدقسمتي ورته وي که خوشقسمتي ورته وي. خوشقسمتي خو ورته نشو ویلي بدقسمتي به ورته ویو چې لکه دلته پاپولیشن ورځ ته ورځ سیوا دی او غټه نه غټه خبره دا ده چې د نن 10 کاله مخکې دلته 68 بټۍ وې د جلاله په دې یو کونسل کې او هغه بټو د وجې مونږ د بټو یا د مزدورکارو یا د غریبانانو د دې خبرې خلاف نیو. دا هغوی د روزۍ او ذریعه څوک پکې خښتې وباسي څوک پکې نکلایي کوي څوک پکې مزدوري کوي خو چونکې زه دې د وجې ډېر دلته پالوشن دی ډېر زیات خلکو ته د سینو او د مرو تکلیفونه جوړ شو او د بیمارو دغه ځکه چې هغه کویلې نشي هغه سټینډرډ هغوی نشي ساتلی کومه چې خښتې له پکاري او دا د کباړ دا زړې جرابې بوټان دا پکې سیزي نو د علاقې د خلکو ته د دې نه ډېر زیات مشکلات دي. نو مونږ حکام بالا ته دا دغه کوو چې دې دپاره یو سپیسیفیک زون مقرر کړي چې په هغې کې هم دا صرف د بټو دا د هغې چې هغه د آبادۍ نه لږه خوی او د دې خلکو دا کم تکلیف چې دی دا ختم شي. باقي ډېر ښکلي فصلونه کېږي اوس هم دلته غنم ډېر ښکلي کېږي او بل خانانو پکې دی باغونه هم لګولي دي ګنیم پکې شته مختلف فصلونه هم پکې شته چې کومه ځمکه د کرکیلې نه ده نو هغې کې بیا ځنګلې لګولي دي ځکه چې د پلټ دپاره د هغې د ریلیف دپاره دغه یو ډېر ښکلی دغه دی چې د ښکته خوړونو کې خلک ونې وکړي نو ځمکه اوبه تختی نه او باقي ډېر ښکلی سرسبز موقع ده ډېره ښکلې دغه ده چې دوی راغلل او زموږ دا دغه انجای کړو ویلي دي او زموږ دا فریاد یې په خندا کې حکم آباد ته ورسوي.